السلام علیکم. زما نوم ډاکټر عبدالقیوم خان دی. زه په LRH کې سکین کې اسسټنټ پروفیسر کار کوم او میډیا LRH زه ډېر شکرګزار یم چې دوی موږ ته دا یو پلیټفارم فراهم کوي چې د عامو خلکو دپاره موږ څه پیغام تاسو له درکړو. تاسو به ډېر اورېدلي PRP په باره کې نن سبا ډېر زیات لکه سپیشلي هغه خلک چې چا ویښته غورځېږي یا چا ګنجي شوي یا ایون چې څوک ټرانسپلانټ کوي. زه تاسو ته PRP په باره کې نن یو څو غټې خبرې کول غواړم. PRP خو ډېر مطلب یو ساینټیفیک ټرم دی. PRP بیسیکلی څه شی دی؟ زمونږ په وینه کې سره سیل دی، تور سپین سیل دی او څه پکې چې کوم دی پلیټلیټس چې ورته وایي بالکل باریک باریک دي. خو په دې سیلز د دې هر یو سیل چې کوم دی که نه د دې خپلې خوبیانې دي. نو اوس مونږ څنګه چل کوو چې کوم د ستاسو یا زمونږ چا بلډ چې دی دې نه ټول سیلز اخو کو صرف پکې پلیټلیټس پرېږدو. لکه مطلب چې چا په کلي کې چې څونه خلک دي ټولو نه پیسې را جمع کړي په یو بینک اکاونټ کې واچي. دغه شانتې چې موږ تاسو نه کم بلډ والو چې په هغې کې څونه سپین سیل موجود دي پلیټلیټس هغه موږ را جمع کړو په یو سرنج کې واچو، تاسو په سر کې یا په ستاسو په سکین کې یا ستاسو په جوړونو کې ولګوو. تاسو ته کیدای شي دا د دې خبرې پته نه خو PRP چې کوم دی دا پلیټلیټ ریچ پلازما چې ورته وایي که نه دا په دې ډېر زیاتو کلونو نه په ارتوپیډکس کې په میډیسن کې سپورټس میډیسن کې دا استعمالیږي. خو په سکین کې چونکې دا یو مطلب اوس ریولوشنلایز کېږي، اوس دا شی نه ډېر مطلب دا ډېر زیات نوی شی دی او نوي شیونو کې دا انټروډیوس کېږي. خو نن زه تاسو ته PRP په ویښتو کې او PRP په سکین کې مطلب څه فواید دي او څه نقصانات دي او څنګه دا کار کوي. یوزولي موږ داسې کار کوو چې تاسو نه 15 cc یا مطلب 20 cc بلډ والو او هغه بیا موږ میډیسن پکې ایډ کړو او بیا هغه پلیټلیټس ټول په یو 1 cc یا 2 cc سرنج کې را جمع کړو او هغه بیا موږ په سکین کې یا په ویښتو کې ولګوو په بیخونو کې. اوس دا پلیټلیټس څنګه چل کوي؟ د پلیټلیټس چې کله موږ ولګوو دا مختلف کیمیکلز ریلیز کوي، هغې ته گروث فیکټرز وایي. نو هغه ویښته چې کوم دي که نه نري ویښته غټوي چې کوم ویښته غورځېږي د هغوی صحت ټیک شي ورسره او یا داسې چې کوم سکین کې د چا سکارز وي، سکین کې د چا پیګمنټیشن وي او هسې هم لکه چا سکین خراب شوي ټایم سره هغه ورسره فرش شي. او دغه شانتې چې په جوړونو کې ولګوي د چا زاړه جوړونو درد وي هغه ورسره ټیکېږي. او په دې کې ټولو کې ښه خبره دا ده که نه چې PRP دا د ستاسو خپله وینه ده، دا بار نه دی کې زیاتر میډیسن نه وي. نو مطلب دې نه ریاکشن نه کېږي، څه داسې نقصان وغیره نشته دی. ټایم پې لګي، معمولي شانتې درد کېږي، خو کوشش زمونږ دی چې تاسو ته مونږ درد هم مطلب کم نه کم تاسو ته درد میلاو شي. خو په دې کې یو خبره یاد ساتئ چې دا یو سیشن سره مطلب نه ټیکېږي. لکه یو سیشن وکړئ سره څه نه څه ویښته او څه نه څه ستاسو سکارز دا را ژوندي شي مطلب ټیکېدل شروع شي. بل سیشن سره نور بیا بل تقریبا 6 نه واله تر 10 یا 12 سیشنز پورې کول ضروري که نه. 2 هفتې نه واله تر 4 هفتې په منځ کې تاسو ګیپ ساتلی شئ. او بیا هم په دې کې لکه داسې قرآني ایت نه دی که څوک نشي راتللی نو بیا هغې ته موږ مطلب مخکې وروستو کولی شو هسې مسله نه وي. او دې کې اکثر خلک لکه دا تپوس کوي چې یاره موږ به څونه ګارنټي ده یا څونه د دې چانسز دي. نو دا موږ څه ویلی نه شو. په دې کې ډېر شیونه چې کوم دي هغه راشي لکه ستاسو عمر څونه دی، ته کمې مسلې دپاره PRP کول غواړې نو مطلب دا. خو یوزولي PRP چې کوم دی نقصانات یې ډېر کم دي، دا ډېر لکه مطلب قیمتي شی دی او فایدې چې کومې دي ډېرې زیاتې دي. آلدو چې لږه خرچه پې راځي دا د دې یو نیګیټیو پوینټ دی، ولې چې په دې کې کم انسټرومنټس استعمالیږي، کم ټیوبز استعمالیږي، هغه ایکسپینسیو دي. نو دا PRP په باره کې یو څو خبرې تاسو سره ما کولې او ډېره مهرباني، تاسو د ټایم دپاره خوشحاله اوسېږئ.